زمونږ دا دی چې په دې رمضان کې عبادت د نور ورځو په مختلف وي. پهلنې په دې کې روزه ده، په عام ورځو کې روزه نه وي او په رمضان کې روزه وي. اور دویم چې کوم دی په عام ورځو کې تراویح نه وي او په رمضان کې څه وي تراویح وي. نن زمونږ دوه سبقونه دي، یو په دې کې چې کوم دی روزه ده او دویم په دې کې تراویح دي. نو روزه څه ته ویل کیږي زما محترمو؟ روزه چې کوم دی دا د مختلف شیزونو نوم دی. نمبر 1 په روزه کې نیت کول دي. که یو بنده داسې دی چې د سحر په 15 بجې باندې روزه بند کړه او دا اوس په پوبان د شپږ بجې باندې به افطاری کوي، خود د روزي د پښمنی کې د نیت نه لري کړي، دغه ګوره روزه نه کیږي. نمبر 1 بجې کم دی په روزه کې څه ساتو نیت. نو نیت بسنګ کو بس په ځړه کې دا راوستل دي الله دا روزه ستاسو د رضا لپاره ساتم، خبره ختمه. نه د عربی الفاظ پکې ضرور دي نه پکې د اردو الفاظ دي، بس ځړه کې دا راوستل دي الله دا روزه د ستاسو لپاره ساتم تیرا آسان کا. نو روزه نمبر 1 د سنوم دی د نیت. دویم په روزه کې بچ کم دی خوراک بنه کې، دریم په روزه کې اسکاک بنه کې، او سلورم په روزه کې د دې چې خپل خزه سره به هم بستری نه کې. مثلا باندې پوښښ په نو روزه چې کم دی د سلورو شیزونو نوم شو. نمبر 1 نیت، دویم خوراک، دریم اسکاک او سلورم د خپلو د جایز خواهشاتو نه ځان منې کول. خدا د کله نواله تر کله پوری دا چې کم دی د صبح صادق د پښمنی نه واخله تر غروب آفتاب پوری. مثلا باندې پوه شو دا د روزي نوم شو، په دې باندې به ان شاء الله موږ سکو عمل وکړو. دویم چې کم دی تراویح دي. تراویح چې کم دی د دې کې چې کم دی درې قسمه مسلې دي. یو نمبر 1 هغه خلق دي چې د سره تراویح نه کوي، یاره به دا روزه ساتو دا کافی ده. او نمبر 1 هغه خلق دي چې سنه کوي تراویح نه کوي. او دویم هغه خلق دي چې تراویح خو کوي خو 20 رکعات نه کوي، کله وی اتکوما کله وی دولس کوما. 20 رکعات تراویح نه کوي بلکې څومره کوي؟ اته کوي یا دولس کوي. او دریم چې کوم دې مونږ تاسو یو چې 20 رکعات تراویح خو مونږ تاسو کوو، ونن سبا دونه اختلافات په دې تراویح کې راځي چې مونږ هم کنفیوز شو. یاره دا مونږ 20 رکعات کوو، آیا دا ټیک دی او که ټیک نه دی؟ دا یو ډیره اهمه موضوع ده. نن اول روزه ده دا تزکه بیانوما چې ان شاء الله نن به مونږ 20 رکعات تراویح کو چې پزړه کې مونږ سې یو مطمئن یو. پهلنې خبره ده سلمان رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې تاسو باندې روزه راغله او تاسو خبرې پدې کې تاسو باندې الله تعالی د شپې قیام هم لازم کړی دی. قیام ویل کېږي او درېدل ہوتا، او د شپې او درېدل څه شي دي؟ یا د تهجد منځ دی او یا تراویح دي. اوس تراویح نبی علیہ السلام څومره کړی دي؟ یو صحابي فرمای یو ځل د شپې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان کې تراویح ته ودرېدلو او بالکل د شپې نیمه پورې تراویح وکړي. شپې چې کوم دغه د شپې په څلورو حصو کې تقسیم شي، اوله حصہ، نیمه حصہ، دریمه حصہ، څلورمه حصہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اوله شپه باندې تراویح وکړي خو د شپې نیمه حصہ پورې. وی په دویمه شپه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراویح وکړي خو د شپې دریمه حصے پورې. او وی په دریمه ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراویح وکړي خو د شپې بالکل اخرنی حصے پورې. صحابه وی مونږه او یریدلو چې یاره چرته مونږ باندې پښمنی تیر نشي. نو وی اول شپه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اته رکعات تراویح وکړي او په دویمه شپه باندې صحابي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 تراویح وکړي. او په دې دریمه شپه باندې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اخره پورې تراویح وکړي نو دا څومره وی؟ دا 20 تراویح وی 20. نو چې کله صحابه وکړل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 20 رکعات تراویح وکړي، نو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفس خلفای راشدین راغلي دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ،
عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، علی رضی الله تعالی عنہ او عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ دک سلور صحابو چې کم دی بیا شل رکعات تراویح کړی دي، نه چې کم دی اته کړی دي اور نه 12 کړی دي، بلکې څومره کړی دي؟ څومره کړی دي؟ شل. او دا یاد ساتو چې د صحابو عمل زمونږ د پاره یو دلیل وی ګورېخه. صحابو چې کله په یو کار باندې عمل وکړو باقاعده سره، نو دا بیا د نبی له صلوات و سلام د عمل د پاره یو دلیل دی چې نبی له صلوات و سلام هم وکړ او دلته صحابو هم وکړ. بیا چې کوم دی د صحابو دور دا په 40 هجری کې ختم شو، په 40 هجری کې د صحابو دور ختم شو. بیا په سن 80 هجری کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغلی دی. بیا د هغه نه پس امام شافعی رحمت الله علیه راغلی، امام یوسف رحمت الله علیه راغلی او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه. دا سلور د مذهب خاوندان راغلی دي او هر یو مذهب کې چې کم دی شل رکعات تراویح کړی دي. نو یو مذهب کې هم داسې نشته چې یاره مونږ 100 رکعات تراویح کوو، 8 رکعات یا به 12 رکعات. په ټولو سلور مذاهب کې هم دا شل رکعات تراویح دي. نو لہذا د پیغمبر خدا د عمل نه ثابت شل رکعات، بیا د خلفای راشدین د عمل نه ثابت شل رکعات، اور دغه شان دي سلور امامان دي. ما تاسو ته ویل چې دا په سن 80 هجری نه بیا د دې زمانه شروع شوې ده، په هغه کې هم د سلور امامانو سوره کده تراویح کړی دي شل. لہذا دا زمونږ چې کم دی مسلک هم دی او دا زمونږ مسله هم ده چې ټوټل شل رکعات تراویح دي. الله دې په دې خبرو باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.